عزیزان لوی خطرناک ٹائم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټائم. د زنکدن په ټائم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو، عمر له کامیاب شو. او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې دی گیر شو، نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه کړي. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي، او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي، نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبم نوي دی شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر لمه دې بیړه تباه کړه. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوه؟ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست، چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شویرانا. اس دا علماء چی دی لگیا دی ویشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. او دا سڑے چکم مڑکی گی دے ہوئی چی لا 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 لا. دا علماء ریان شو چی یا اللہ منگا شہادت وایو او دے ہوئی چی لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شویرانا. وی ما هغه ته وی چې لا 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 خلاص نه مخکې ډېرې مرحلې پاتې. عزیزانو عرض میں داو چیس پتہ نہ لگی د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام بچي
مونږ سره به څه کیږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیبم شي او کنه بشي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نشو نو ابد الاباد د پاره بیړه تباہ شو، بیا به نه کیږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ په دې به وبخلی شي، دا باته یې غوږ نه وباسي، په دې نه کېږي. چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي. خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د زنکدن په وخت، او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو، کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري. نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوه زل ازوان ما چې زما څه خوخه د کوم بو اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روانه او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي، یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپې اگرې تشتي. تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده. الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول ته راکړي. عزیزانو مړ شو سړی، اوس د مرګ نه وروستو علما وایي چې د دې مړي دوه حالت دي. که دې مړي ایمان تیر کړی نو دې په کور کې لا په کټ کې پروت او په جنت کې داخل، او کدی مړی ایمان نه تیر کړي د کافر د دنیا تیری نو دا مړی په کور کې په کټ کې پروت او په جهنم کې داخل. بیا د کور چې روان کی نو په دې لار باندې مراحل دي، څوکۍ دي، وېدرې کم خوا روان اخرت تزه پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي. بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طی شي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کی دی او خاور په واړی او خلق ته روان شي، خلق ته روان شي. نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې ته روان شي نو دا مړه داغه خلقو د پانو आवाज اوري نو دی ورپسې راپاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې. عزیزانو د فتنه دور ده، پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي. په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو. پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري
ستا زمانہ کی یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وایي چې مړی په قبر کې ناو ډله ځان له پیدا کړي خلک ځان له پیدا کړي اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زه نه یم او نه ته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په خبر چا چې څه وي بس نو عرض میں داو چې مړ په قبر کې حدیث کې راغلي دي چې اغا आवाज د پانو داول بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان دو ملائکی ورتراش چې دو ملائکی ورتراشي نو دې راکې نه د دغه ملائکو دو حالت ای یو حال دای چې په ډېر خسته شکل کې راشي یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړۍ بوټوزي نیک سړی ته په ډېر خسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي چې کې نه نو اول تپوس تدا کوي اول چې من ربک ستا رب سوکو اس کا رب سرا دې سړی سره تعلق ساتلی نو بوي چې ربي الله نبی دې څوک د دې مړي دوه حالت دی کدا مړی نیک وي نو پختنې سره ورته وایي چې ربي الله زما رب الله دی زما نبی جناب محمد رسول الله کدا مړی بد وي د ایمان خزانه ورته نه نصیب شي د ځنکدن په وخت او من ربک رب دې سوکو نبی دې سوکو نو دې ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري هاي هاي والله که زه خو پوهېږم زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو نو ملائکی ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिड़ुम बने गुजार दे मलेको चिदल है वर की कता सुख्यालू कई दुनिया की ओगोड़ा चे सुम्र गुजार तेजी दुम्र चगा तेज है अल्लाह दी अमान रहा की चे दा बसुम्र सख्त गुजारी चे मशरिक और मगरिब के चगा और देखी इल्ला पेरियान और बनियादा में जका ना उड़ी चे कुदरत दाराज फाशकोल न वाड़ी बिया पदबांदे प कब्र के आजाब मुसल्लत दा ख्वारी चे वर सरा मलेकी की नो आजाब पे मुसल्लत या खुद और लंबे वर तराजी कब्र था या पे लड़मान मुकर्रर अद खुदा ख्वाहदर चे हर किस्म आजाबी दा खबर वर्ता दा आजाब तनूर की तर क्यामत पूरे बदा मड़े पदे कहर की गिरफ्तारी दा बदा अग सड़ी हाली चे कम सड़े द ज़नकदन पे वक्त के दे ईमान दौलत बैलो ईमान गोरदा याद लड़ई यकीन और तस्दीक मा जा बिहिन नबी तवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कम शेद अल्लाह नरोड़े दे पागे यकीन कोल देता ईमान वई दग यकीन कद जन कदन पे वक्त के चा बैलो दो नो मरला तबाश आओ कदा यकीने दजन कदन पे वक्त के उगटलो नो मरले बेड़ा पार चा उगटलो मलेके राले और तपोस्ते उश हदीस के राजी चे दे मलेको सरा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर हुई तस्वीर अगर तस्वीर दे मड़ी तोखई वर्तदा से वही चे मां कुंता तकून फी हक हाज़र रजुल ताप दुनिया की ददी सड़ी मुताल्लक से ख्याल देता उगोर दे चे वर्तदा से उगूरी नो हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आमन्ना बिह दा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मां पद ईमान रो रहे हो आ तस्वीर तबे हो उस्तदावे च मुंग लिदले न दे नो मुंग बे तस्वीर संग पेजन अजीजानो दी दुनिया के पार सड़ी दा लाजिम दी च अगबा खसाइल नबवीना द पैगंबर तस्वीर ज़दकई दाबस दकई चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सुनत संगो दागख पे मुबारक संगवे दा कदमुन मुबारक संगो खादे चुमराओ द चेहरे दा बनावट चमराओ द पोजे दा साख्त संगो दा शुंड मुबारक संगवे गठवे नाराय दा गाफुन संगो वगुन संगो दा पूरा नक्शा बताता याद है लता याद है
چرته دې طرف تم خوب هم لیدلی چانم تپوس هم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا د هغه لاسونه څنګه اوس مانه تپوس وکړئ یو یو اندام به درته وښیم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې زه درته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او زده کړې مې ده او مغه شی مې بیا په خوب کې وکړ او دې طرف تم چرته تاسو راغلی اوس چا درنه تپوس وکړو چې هلکه ستاسو د کلي د ملک سر څومره دی نو درته یاد دی چې 3 دړی سر دی ستاسو د کلي د چیرمین صاحب لوړ دی که مندری دی خم ورته کتلي ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګورئ ناست یې ورته لکه د توسن کارغه غوندې هغه درته هر څه یاد دي اوس دا وایه چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه دا د یو له نه ورځي نو اوس هغه وخت کې چې ته تصویر درته ملایکې وښیي او ته ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده وه ته داسې ورته وګورې یقیني به وایې چې ها لا ادري والله کې پېژنم چې دا څوک که تا زده کړې تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض میں داو چاہے سڑی تصویر چا ویستو اگر ولی باسے ویلی دا ځان سره یادگار کدما آغا ورتل جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چیزان سر یادگار کی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کی چا تصوری هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلی هلته د زنځیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر میں د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کړم وی ګورما د تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی یاری او مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیان دي نو علم د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت به نصیب شي خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به دې په راټولوله قران او حدیث چې دې هغه دې د دکاندارۍ اسباب جوړ کړیو دنیا دې په راټولوله
दड़ा राबता और ताल्लुक दे वर सर न बयान की शानवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तालिबान ते तपोसो को जिसे ता हो टोल मर दर्स तदरीस के तेर को कमशी पके जियाद खानदर करे शाह साहब बरतल पर खुदा मेरे कसमी च तालिब का सबक हुए मो इबारत रहता हुई हद्दसना फलान काल हद्दसना फलान 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 काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिदा काल रसूलुल्लाह सहाबो तालिब हुई न जबान अड़े बूटूस काल रसूलुल्लाह उन्दे ख्वान शानवर शाह कश्मीरी हुई वल्लाहिल अज़ीम कमा पर जिंदगी की बबुलशी के लिए दले काल रसूलुल्लाह न जमा जीजानो मंग मंजुनम कहू और दसुनम कहू कोशिश कहू खकारुनम कहू देर पारा चिकम यो दर्द दे पजड़ के दर्द आगा दर्द जमुंग पड़ के निश्चित और आगा दर्द चे पजड़ के नौ न ब्याबम कार न जोड़ेगी पकार दे चे दर्द जमुंग के पैदाश और अल्लाह दीव की चे पैदाश नाजीजान अर्ज में दाओ चे कब्र के दा अल्लाह और दा रसूल मुताल्लिक सही सवाल जवाबों की न दा खबर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना द जन्नत द बागचोना यो बागचा पे जोड़श संग बागचा जोड़श ईसा अलैहिस्सलाम यो मड़े राजवंदे वर्तवी जमा दे कौम था हुआ ताबान दे लांदे साल तेर शेर आगे सेब नूर खबर नहीं मा वो चिमर शुमा खाख इकलम और खलक रान लाड़ सकसान राल अल्लाह से रसरा मिलाओ को नूर राल बिया नूर राल चावे जस्ता मुंजे मा चावे जस्ता रोजाए मा चावे देखी तरफ तो चटोल राना पाकर कहे हुआ तुम मारे के ख्यालों को जितनी आवाज दिल तक सके तुम वर पसेजा वे पाखी तरफ तक करके जम हुआ तुम जगोरम यो बेहतरीन बाग दे वली पकी बेगी जदा वली पगाड़ा के नास्तम अवदस में कोलो ची मानजा वक्त है हदीस के राजी चे सड़े मर्शियों पर कब्र की खख की आर टेम चीख हो पद बांधे द कब्र वक्त चे दे ज़ियाड़े माजी गरी यो जिने रालो माथे हुई ची काका दिलता मुंजुना निश्ता बस आ दुनिया के दी ची सिकड़िया दी कड़ी दी और दिलता मानजुन वे माँ अगेला दा से टेला वर्का चे मुंजने में संगा मनी के वे दागे गाड़ा की हार आगा उशले वे राते वी चोस खुदे वल्लाह का प्रेदम चे दा हार दी ठिकड़े नहीं वे दम तार यो सरागीवनी वो यो माउनी वो अमल गलरिम पकी पेरले और खबरिम कोले आप हार ला पेरले शिवे नो चिता आवाजों को और जरावत ईसा अलैहिस्सलाम फरमायल कौम तक दी मड़ी सलोर जरा काल सलोर जरा काल न सलोर जरा काल की आद खुशाले वक्त पददा से तेरो लकचियो गेंटाई दुनिया के उगोरे द खुशाले वक्त बाने सड़े पुयम निशी और चिगम पिराशी अड़की हुई चिता खुशाल ला कलावे न खबर बे दासे जेश अल्लाह दी तौफीक राकी चे जमुंगा खबरुनम दासिश नाजीजानो द तोबे वक्त कुलाओ दे दरवाजा लरे दा तासवाई द तोबे दरवाजा तोबे से कोठा न दा चे दरवाजा बंदी गयो कुलावी क़यामत वो करीब के बा नवर ददीज नराखीजी दे तरफ ना चे क़यामत शिन ब्या बनवर दे तरफ नराखीजी और दे तरफ न चे पकम और नवर रौखा तो ब्या बसोक चे संग दी दगा से बपातिशी ब्या बतोबा न कर उस नवर दा से रखीजी दा से प्रीस ब्या बनवर दा से रखीजी दा से बप्रीस
دا د توبې د بندېدو وخت وي چې نور دی خوا نه راوختو هر سړی به ځای په ځای پاتې شي نه به توبه قبلیږي او نه به ایمان قبلیږي